دریم سپارہ لسم نمبر رکو سورہ آل عمران دویم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بے شکا خلق چه کافران دی لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم هرگز بدوی بچنے کی مالون ددی اولادون ددی من اللہ شیئا اللہ نا پیو شیز کے واولائک هم وقود النار او دکا خلق بدا اور دا جہنم بالن گرزیگی كذاب آل فرعون سنگ عادتون چه فرعون والو والذین من قبل ما او خلق شدوین مخیو كذبوا بآیاتنا زمونگ آیتون دروغ وگرزول فأخذهم الله بذنوبهم اللہ ددوی گناہون پا وجہ سرونی سر واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والدے قل للذین اے محبوب تو فرمایا خلق تکفروا چاچے کفر وکړو ستغلبون زرد چې تاسو به مغلوب شئ وتحشرون الى جهنم تاسو برا کاغله شئ دوزخ ته وبئس المهاد او څومره بد ځای د اوسېدو دی قد کان لکم آیة بشک استاسو د پاره نښه دی فی فئتین التقطا فاغدوا جماعتونو کې چې دوی مخامخ شو فئتون تقاتل فی سبیل الله یو جماعت هغه چې الله په لار کې جنګیږي و اخرى کافرتون او دویم جماعت کافر دی یرونهم مثلیهم دوی ګوري د خپل په مثل رانه رأی العین پسترګو کې دو چند سمجاو کولو سره والله یؤید بنصره من یشاء اللہ مضبوط وی مدد کوي د هغه خلکو په خپل مدد سره چاته چې خوښ شي ان فی ذلک لعبره بشک ضرور پدې کې نخې دي لأولی الابصار هغه خلکو لره څوک چې پسترګو سره ورته ګوري زین للناس ښایسته ورګرځولی شو خلکو ته حب الشهوات من د خواهشات من النساء د ښځو نه والبنین او زامنونا والقناطیر المقنطرة هغه چې یو له بله پاسه پرتې په راغونډولو د من الذهب د سرو والفضة او د سپینو والخیل المسومة او هغه نښې کړلی شوی آسان والانعام او شوپایان والحرث او پټي ذلک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا سامان دی د زندګۍ د تیرولو والله عنده حسن المآب او الله خواته له واړو نه بهتر ځای د اوسېدو دی قل اے محبوب تو ورته فرمایا انبئکم تاسو ته خبر درکم بخیر په غوره من ذالکم لږ ستاسو خبرنا للذین او خلق لرا اتقوا عند ربهم جنات چاچ پرهیزګاری اختیار کړه دوی د پاره دوی رب خواته باغونه دي تجری من تحتها الانهار دی لاندې نهرونه جاری دي خالدین فیها همیشه به دوی په دې کې اوسي و ازواج مطهرة او پاکي بیبیانې دي ورضوان من الله او الله رضا جوړي ده والله بصیر بالعباد الله خپل بندگانو ته ګوري الذين آخلق يقولون شدي وي ربنا إننا اے رب زمونگا بشک آمنا مونگ ایمان راوڑلو فاغفر لنا ذنوبنا زمونگ تزمونگ گناہونا معاف کرے وقنا عذاب النار او مونگا اورد عذاب نبچ کے الصابرین صبر کون کی والصادقین رختون کی والقانتین ادب کون کی والمنفقین اللہ پلار کے خرچ کون کی والمستغفرین بالاسحار په وخت سحر کې استغفار یعنی اللہ نہ بخنا غختون کې شاهد اللہ گوی فرمائی انه لا الہ الا هو بے شک شاندار دی نشتا اللہ نہ علاوہ عبادت لائق سوک مگر اغازات والملائکت و فرشتے و اولو العلم او علم خاوندان عالمان قائما والار دی بالقسط پا انصاف سرم لا الہ الا ہو نشتا عبادت مستحق مگر اغازات العزیز الحکیم غچ عزت حکمت والدے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ خواتا اسلام دین دے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب
اختلاف ونکړو او خلکو چاته چې کتاب ورکړل شوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسول دې چې دوی خواته علم راغی بغیم بینهم د خپلو زړونو سوځېدلو یعنی حسد په وجه سره ومن یکفر بآیات الله څوک چې انکار وکړي الله له آیتونو نه فإن الله سریع الحساب بس بېشکه الله زر حساب اخیستونکی دی فإن حاجوک اے محبوب کا چیرته دوی تا سره دلیل قائم کول کوي فقل ورته فرمایا اسلمت وجهي لله ما خپل مخ وګرځولو ذات طرف ته چې د په حضور ما خپل سر ښکته کړی ومن اتبعني او هغو خلکو سرونه ښکته کړي چې ما تابعداري کوونکي دي وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین ته وفرمایه هغو خلکو ته چې کتاب ورکړلی شوی دی او انپړو ته اسلمتم آیا تاسو خپل سرونه ایښودي دي فإن اسلموا که چېر دوی خپل سرونه کېږدي فقد اهتدوا پس بېشکه دوی به هدایت ورشي وإن تولوا او که دوی مخ وګرځوي فإنما علیک البلاغ پس بېشکه محبوبه تا باندې حکم رسول دی والله بصیر بالعباد الله خپل بندگان ګوري